अस्सलामुअलैकुम। चालसडी सरा ताल्लुक़ लरونकि हज़रत मौलाना शेख इदरीस मुफ्ती सरदारी साहब तपोस न ورغلي وو د मुफ्ती साहब د حضرت مولانا शेख इदरीस साहब په وینا باندې خپل قاتل موسی ماپ کو. इदरीस साहب ورسره داسې کمې خبرې وکړې چې مفتی صاحب په سترګو کې اوښکې راغللې او د جلا ډک بیان یې وکړو او ویې چې ما خپل قاتل موسی ماپ کو. ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه خامخا وخی چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. چارسدې سره تعلق لرونکي حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب د مفتی صاحب تپوس ورغلی وو. مفتی صاحب سره یې کېناستو، مفتی صاحب سره خبرې وکړلې. مفتی صاحب ته وویل زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې څومره سختې تېرې شوې، طایب خلکو پرې څومره ظلمونه وکړل، خو نبي علیه السلام هغه خلکو ته سزا ورنه کړله. الله تعالی ته یې وویل چې په دوی کې به داسې قسمه کسان پیدا شي چې هغه به زموږ دین ورسوي. دوستانو چې کله مفتی صاحب د نبي علیه السلام خبرې واورېدلې نو مفتی صاحب په سترګو کې اوښکې راغللې او جلا ډک بیان یې ورکړو. وویلې چې زه خپل قاتل موسی معاف کوم، خو د موسی مور او پلار ته یو داسې ګزارش کوم چې د موسی یو داسې قسمه بیان وایي، د موسی د ټول حقیقت وباسي چې موسی زما باندې حمله د چا په خوله باندې وکړله. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه وخی چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.